أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شپږ او یا نمبر آیات ته سورة النساء پنځمه سپاره. الذين آمنوا هغه کسان چې یقیني کړي دي په تعلیماتو د نبی علیہ السلام، ځکه چې ایمان وایي دي ته دوستانو چې د نبی علیہ السلام څومره تعلیمات راوړي دي په هغې باندې یقین کول. یقاتلون دوی جهاد کوي فی سبیل الله په لاره د الله تبارک وتعالی کې. والذین او هغه کسان کفروا چې کفر کړی دی یقاتلون فی سبیل الطاغوت دوی جهاد کوي په لاره د شیطانانو کې. فقاتلوا بس تاسې جهاد وکئ اولیاء الشیطان دوستانو د شیطان سره. ان کید الشیطان بشک تدبیر د شیطان چې دی کان ضعیفا دی کمزوری. نو الله تبارک وتعالی په دغه آیات کریمه کې فرمایل چې مؤمنان به د الله په لاره کې هر وخت په مجاهده کې وي او هر وخت به دوی د الله د رضا دپاره خپل ځانونه مالونه اولادونه قربانوي. او کافر چې وي هغه به جنگ کوي هغوی خو د طاغوت په لاره کې. طاغوت ویلی شي سرکشۍ ته، شیطان ته، د حد نه بړکر زیاتۍ ته، او چې کومه معنی عمومي طور باندې کیږي د الله تعالی د عبادت، اطاعت او د حاکمیت په مقابله کې چې څم دي کوم رکاوټونه هغې ته طاغوت یي. نو دا دې ته طاغوت ویلی شي. نو کفار لګیا دي هغه د طاغوت په لاره کې چې د جهادونه کوي او مؤمنان چې دي هغه د الله په لاره کې. نو یو د رحمان لاره شوه یو د شیطان لاره. رحمان لاره هغه ده چې د الله د رضا دپاره د ایمان سره د الله د رضا وصول کوي او د الله پاک رضا حاصلوي او د طاغوت مقابله کوي د سرکشه خلکو، د بېدینه خلکو او بیا د هغو خلکو چې هغه د الله پاک اطاعت، عبادت او حاکمیت کې رکاوټونه وي. نو الله فرمایي تاسو د دوستانو د شیطان سره جهاد وکړئ. نو الله تبارک وتعالی د موږ تاسو ایمان سلامت کی. حقیقت دا دی چې ډېر د فتنو دور دی. نو په دغې دور کې سړی د ایمان د حفاظت دعا چې کوي دا به ډېره بهتره وي، ځکه چې زړه ډېر څه غواړي خو څه کولی نه شي. نو الله تعالی د په خپل فضل باندې اسلامي نظام او د الله پاک حاکمیت په ځمکه باندې غالب کی او الله د موږ تاسو هلې ځلې د دین اسلام دپاره وګرځوي. صدق الله العظیم.